السلام علیکم. د نن د مڼو فواید درته ښیم او داسې علاج ګټې درته بیان کوم چې دعا به راته کوئ. نن سبا د مڼو سیزن ده، هر سړی دا مڼې ویني خو یې دې په ګټه افادیت باندې نه پوهېږي او دا د کوم مرض یعنې کې مخنیوی کوي، یعنې کې مڼه څه شي ته ګټه رسوي زه دا درته بیان کوم. او سره انار، د انارو ګټې فواید درته ښیم چې ډېر ورونو دا پوښتنه کړې چې د انارو سیزن ده او د مڼو د دې ګټه او فواید تاسو باید بیان کړئ. نن درته انشاءالله زه د انار او د مڼو داسې ګټه درته ښیم چې دعا به راته کوئ. اول چې دا مڼې دې کتلی شئ، څوک چې د زړه مریضان دي یا یې چا زړه ضعیف وي، عموما داسې کسان نن سبا دا ریشو ستا خولې وچېږي، معمولي تشویش یا ویم ډار غوندې پرې راسي، خولې وچېږي، ټول جسم یې لړزه کوي، هغه کسان د زړه د ضعیفي مریضان وي، هغه ته مڼه ګټه رسوي. او په څه طریقه به تاسو دا خوري هغه طریقې درته بیان کوم انشاءالله. تاسو به زړه مو سره تقویت پیدا کوي او دې سره به نور تاسو کمخوني یعنې کې وینه چې کمی هغه هم دا پوره کوي. دې نه علاوه یعنې کې هغه کسان درته ښیم چې د چا په مخ باندې سرسیري وي، مخ باندې الکي وي، هغه بیا کریمونه استعمالوي، هغه هم د کمخوني وجې نه د هغوی په مخ باندې سرسیري راځي یا خویندې ورونه، هغه کسان هم مڼه یعنې کې استعمالولو سره د هغوی زړه او جګر تقویت کېږي. دې نه علاوه هغه کسان چې څوک زیړی لري، د زیړي افادیت لپاره انار او مڼه خوړل داسې دي لکه یعنې کې دوا نه یو په سله زیاته ګټه کوي. اوس راځم صحیح طریقه درته ښیم چې څه رقم تاسو انار او مڼه خوړلی شئ چې تاسو بچیان په خپله صحتمند او تازه اوسئ. تاسو چې مڼه راواخیستله، مثال که جوسر نه یې څوک غریبان دي هغه ته ښیمه، یوه به مڼه راواخلئ وبه یې خورئ او یو به انار راواخلئ سهار په نهاره به یې وخورئ، یو سهار یعنې کې او یو ماښام انار او مڼه. دې سره فایدې اوس بیان کم. دا ټول زیړي ته ګټه رسوي. تاسو د زړه چې کوم ضعیفي وي درزېږي زیات هغه صحیح کوي. تاسو جګر چې کمخوني لري یا میکروبات لري یا هاضمه نه لري هغه بهالئ. که د الله رضایي تاسو د جګر مریضان یئ یا تاسو کمخوني ده، په مخ باندې تاسو سرسیري دي یا څوک درته وایي تاسو زړه ضعیفه ده، نو مڼه او انار تاسو خوړل شروع کړئ. سهار او ماښام یو دانه انار او یو مڼه. د الله په فضل هغه خویندې ورونه او ماشومان درته بیا وایم چې کمخوني لپاره ټول عمر دوايانې استعمالوي، صرف 3 میاشتې دا استعمال کوي. اوس سیزن ده، ټول عمر به تاسو دعا راته کوي. بل هغه کسان چې همیشه خېټه خرابوي، یعنې کې معمولي بینډۍ یا لوبیا غټه غوښه وخوري او تشناب ته منډې وایي، هغې ته IBS وایي، د کولمو زخم ورته وایي، د هغه لپاره د انارو مثال چې کوم دانې وي هغه سهار و ماښام خوړلو سره د هغوی پیچس ختمیږي، کولمو زخمونه ورسره ښه کېږي. او دې نه علاوه د هغوی هاضمي نظام بحالېږي که د الله رضا وه. او دې نه علاوه چې څوک موټاپه لري غواړي وزن کم کړي، سهار و ماښام د ډوډۍ د غنمو بنده کړي، یو انار یوه مڼه د سهار و ماښام دا خوري، ډوډۍ د نه خوري، مطلقاً ډوډۍ بنده. د هغه کسان چې چا وزن 250 کیلو 200 کیلو 180 کیلو حد نه زیاته موټاپه لري هغه کسان، نو سهار و ماښام انار خوړلو سره که تاسو ډوډۍ هم نه خورئ نو تاسو ته د ضعیفي احساس نه کېږي، نه تاسو ویښته غورځېږي، نه به تاسو سکن خرابېږي او تاسو آهسته آهسته خپله دا وزن کمی که د الله رضا وه. ښه وخت ولرئ دوستانو. لویه دوستانو، السلام علیکم.